وی چې د مانځه تحفه په معراج کې میلاو ده. معراج ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وخته التحیات لله ما خو عاجزیانې راوړي دي. خیر ډېره اوږده قصه ده. یو شان شریف دي که نه، قرآن هم شریف دی، دا هم شریف. دې شریفو کې به لږ دا روایت وګورو. مولانا صاحب ته دا شریف کې دا روایت راواړه. نو ته خو یې چې معراج کې وله تحفه میلاو شه، د مسخوتن مونځ څنګه وکړو؟ ظالم ته بخاری مسلم ابو داود دار سره لري کنو د اسلام ستاسو سره څه پاتې شو؟ ته خپل دین د څه نه ثابتې بیا؟ د اقیم الصلات راوله زه تر مونځ د رکعتونه د پنځه مونځونه دا تر کوم ځای نه ثابتې؟ د ارکان دین دا ځونه تر کوم ځای نه ثابتې؟ ته چې د حدیثو کتابونو دغسې استهزایي انداز کې راغلي. خو زه حیران هغه چاته یم چې اوس هم د ملګرتیا به کوي یو څوک. کم از کم دا خو خلکو ته ووایه که نه زه دروغ ویم، د خلکو ذهن تباه کوم، د احادیثو نه د هغوی ایمان اوچتوم، د حدیثو نه هغه انکار طرف ته وځم، دروغ ویم، خبره نیمګړې نقل کوم. او دا شکل نیم ښه نه ښکاري چې دا دغسې ورته راشي پیشو په شانتې دغسې د بریتانو ته دې وګوره، تا ته دې وګوره، شکل ته دې وګوره، پکول ته دې وګوره. قسم دې سړی چې داسې زونه اوري که نه پاره خامخا اوچتې چې د مسلمانانو په ملک کې، مسلمانانو په کلي کې دغسې منکر حدیث ملحد اوسېږي. کاش بعضې د لګان هغې پسې مورپسې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انتهایی محترمو اورېدونکو کتونکو، دا وخت 21مه روژه تېره شوې ده، د 22مې روژې 2024 22مې روژې شپه ده. دا وخت تقریبا 2 بجې دي. زه په سفر هم راورسېدم. دا یو کلیپ د منیر شاکر منکر حدیث چې هغه د انکاري حدیث لاین هم عبور کړی دی، اوس د الحاد په دروازه باندې ولاړ دی. دغه کلیپ ما ته څو ملګرو رالیږلی و چې هغه د معراج په واقعې باندې اعتراض کوي او په دغه روایت حدیث باندې چې هغه په بخاري مسلم او په صحیح حدیث کې هغه واقعه ذکر ده چې د معراج په شپه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه 5 منځونه په تحفه او ګفټ کې ورکړي. دا غیر پر دې قسم اشکالات پیش کې خو د انداز داره د احادیث راخلی او د قرآن سره دغه تعارض پیدا کوي. نو زه دته وایم ملک شارحینو ته رجوع کوه، ان شاء الله ولې ستا دغه اشکالات به ختمیږي. لږ علماو ته استادانو ته رجوع کوه. دغسې انداز کې تراخلی احادیث د قرآن په خلاف پیش کې تعارض په زور پیدا کې. او سبا ته به څوک قرآن آیتونه راواخلي د قرآن د نورو آیتونو خلاف به پیش کې، په قرآن کې به خپله دنیا تعارضات پیدا شي. ته چې وایې زه هېڅوک نه منم، نه حدیث منم، نه صحابه منم، نه مفسرین، یو شی نه منم، نو که سبا ته قرآن د قرآن خلاف څوک پیش کوي او تا ته وایي چې نه خو تا منم، نه مفسر منم، نه بل څوک منم، ته به هغې سره څه کوې؟ بیا به قرآن نه انکار کوې. د دې ظالم انداز په دې وخت کې هغه دی چې هېڅوک نه مني، د خپل ګېډې نه د خپل عقل نه لګیا دی او خپل عقل نه د منکرین حدیث هغه کتابونه راخلي. یقین وکړه دا کوم اعتراض چې کړی دی دا د برق جیلانی د کتاب نه کړی دی. دې انداز سره دا لګیا د امت د ګمراه کولو کوشش کوي او ټولو خلکو مخې در په دې وخت کې ډېر متواترات دین نه انکار کوي، عذاب قبر نه منکر دی، حوض کوثر نه انکار کوي، پولیس زورات نه انکار کوي، معراج چې متواترات دي د هغې نه انکار کوي، د قرآن د نصوصو نه ثابت دی، اجماع نه انکار کوي، اطاعت رسول نه مني، مونځ پسې استهزا کوي، دعا پسې ټوغې کوي، کلمه د رسالت محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول هغه نه مني، وایي د شیو د کلمې په شان په سره د دې مشابهت دی. د صرف لا اله الا الله مني، محمد رسول الله نه مني. څنګه چې شیو پکې اضافه کړي دغسې دی، دغسې ګڼ متواترات دین دي چې هغې نه دی انکار کوي، احادیث نه مني، احادیثو کتابونو پسې استهزا کوي. لکه دې کلیپ کې چې وایي ابو داود شریف، بخاری شریف، یعنی دا کم استهزایي انداز دی. ظالم ته بخاری مسلم ابو داود دار سره لري کنو د اسلام ستا سره څه پاتې شو؟ ته خپل دین د څه نه ثابتې بیا؟ د اقیم الصلات راوله زه تر مونځ د رکعتونه د 5 منځونه دا تر کوم ځای نه ثابتې؟ د ارکان دین دا ځونه تر کوم ځای نه ثابتې؟ ته چې د حدیثو کتابونه دغسې استهزایي انداز کې راخلي. خو زه حیران هغه چاته یم چې اوس هم د ملګرتیا به کوي یو څو د لګان. بس الله دې ورته هدایت وکړي. بهرحال دی راځي زه اصل اعتراض ته راځم، خو هغې نه مخکې یو خبره کوم. دی چې کله د اعتراض کوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج واقعي چې په خیر معراج ته چې تلو ویل په دغه شپې د ام هاني په کور کې مونځ وکړو. نو دلته اعتراض د مخکې وایي ام هاني رضی الله تعالی د نبي صلی الله علیه وسلم د تره لور وه. نو نبي علیه صلات وسلام د تره د لور کور ته ورتلو او منځ کې بیا وایي نبي علیه السلام رشتې پسې ورلېږلي وو خو ور یې نه کړه. وایي زه به سبا له دا روایت هم پیش کوم، بیا یو سردار له ورله وغیره. نو چې تا پیش کړو انشاءالله زمونږ د طرف نه برته جواب هم حاضر وي، انشاءالله غم مه کوه، مړه مونږ ژوندي یو. لا دویم
د دا خبره کوي چې تر د لور نه ستر نه کو چراغ کور ته ګوره د منکر حدیث ته وګوره د څه قسم اشکالات پیدا کوي که سباله د دنو سو کې تاسو کې چې په دې بنیاد د حدیث نه خو انکار کوي چلو د قران سره بسکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي رخصتي وکړه حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم سره واده صحابه راغلي نبی صلی الله علیه وسلم کور کې ناسو ازواج مطهرات مو د قران د نس نه ثابت ده په دغه قران نه انکار کوي ستاسو بونډي انداز سره یو څوک راشي دویم نمبر د کم عقل ته زوایم چې راته چې کوم واقع پېښ کې دا د پردې د پرزیت نه مخکې حکم دی د پردې پرزیت چې دی د پردې حکم چې د پسلورم هجری کې راغلی دی او د واقع د ام هاني د مکی دور کې شوی دغه نه ډیر مخکې شوی دا کم از کم دا خلکو ته وایي کنه زه دروغ ویم د خلکو ذهن تباکوم د احادیثونو د غوي ایمان او چتوم د حدیثونو غي انکار طرف ته وزم دروغ ویم خبره نیمګړی نقل کوم او دا شکل نیم خنخ کارج دغه سی ورته راشي پښو په شانتي دغه سی د بریتانو ته دی وګوره تا ته دی وګوره شکل ته دی وګوره پکول ته دی قسم دې سړی چې داسې زونه اوري کنه پر خام خو چې چې مسلمانانو په ملک کې مسلمانانو په کلی کې دغه منکر حدیث ملحد اوسېږي کاش بازي د لګان غي بس مور بسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم سترګو ورځي بهرحال درغینه مخکې واقع د قسم مشکل دویم نمبر به درایز اصل خبرې ترازم دی وی مونږ چې د معراج په شپه ملاو شوو استهزائي انداز کې وی نو بیا خو روایت کړي چې نبی سم د ام هاني کور کې مونږ کو به معراج واقع تل نو مونږ کوم تر برغه چې مونږ خلا راغلی نو بیا دغه سو بیت المقدس کې نبی سم بیا کرامو ته مونږ کو مونږ خلا راغلی نو کوم نه مار په شپه باندې بر ملاو شو نو د مونږ سکو دغه سو بیا کرامو دغه مخ کې مونږ کو کنه کو مونږ خلا راغلی نو معراج په شپه باندې راغی نو هغه د سمونږ کو دغه سي قرآن مجید کې حکم دی راغی مخ کې راغلی مکه دور کې اقیم الصلات نو بیا دې سره سکه چې مونږ خلا معراج په شپه باندې ملاو شو نو زده توایم چې لاول خو ترې خبرې ته سوچ وکړه معراج والا روایت کې دانش تره لاول خو در معراج والا روایت د بخاری مسلم په صحیح سند سره ثابت دي به خو انکار وکړه د ذخیره حدیث نه د ذخیره احادیث نه ول است عقل نه مناسبات او بل را پسې د عقل مناسبات او بل را پسې د عقل ذخیره حدیث ختم شو ستاد دین او اسلام سپاتې شو سوچ خو وکړه ټول مسلمانانو ته سوچ وکړي په خبره باندې دویم نمبر د معراج پر روایت کې دا کوم ذکر چې د معراج د واقع نه مخکې سره مونږ نه وو د معراج ولا روایت کې خو صرف د عمر دی چې د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته د 15 منځونو ملاو شي نه د 15 منځونو پر ضد د معراج په شپه راغلی دی دغه نه مخکې بقایده منځونو د تهجد منځ پرزو دغه نه مخکې منځونو سحر کې یو منځ پرزو 2 رکعات یو مخام کې 2 رکعات پرزو اجماع مسلمانانو د په دغه باندې روایت ور باندې موجود دی حدیث صحیح قرآن ور باندې موجود دی مثلا ز اول تلاشم ګوره د اهل علم په دې باندې اتفاق دی چې اول منځ وو خو د 15 منځونه نو د قرآن د نزول د ابتدا نه فورا وروسته په اسلام کې هغه منځ حکم راغلی البته د 15 وخت منځونه دا تحفه معراج په شپه نبی صلی الله علیه وسلم له الله ورکړی ده تاسو وګورئ ابتدا د تهجد منځ پرزو د 5 وختي منځونو نه مخکې سوره مزمل قرآن مجید پاغي باندې گواه دی او د دقه د لاندې د سوره مزمل له آیتونو د لاندې کته وګورئ ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي ان الله افترض قيام الليل في اول هذه السوره فقام نبي الله واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السوره التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضه مسلم شریف رقم الحديث 746 اول د تهجد منځ پرزو په نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه باندې بیرستا هغه الله تعالی د دې پرزیت ختم کو دغه رنګي دو منځونه نورم پرزو د طلوع افتاب نه مخکې 2 رکعات تر غروب افتاب نه وروسته 2 رکعات او دلیل ور باندې وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار طبری او ابن کثیر دغه دلاندې وګوره هغه په صراحت سره لیکلي دي د دې آیات نه معلومیږي دغه دوه منځونه اوله کې پرسو او د مسلمانانو په دې باندې اجماع او اتفاق د روایت پر باندې صحیح موجود دي فتح الباری جلد 204 جلد 1465 التمهید ابن عبد البر رحم الله عبد البر جلد 8 صفحه نمبر 35 طبری جلد 3 صفحه 501 بحر الرائق عمدۃ القاری یعنی چې کوم کتابونه راغلي هغه ټولو د تصریح کړی دا چې را دوه منځونه د 15 منځونو د پرزیت نمخ کې پرز په ابتدایي دور کې دغه هرقل بادشاہ بخاری مسلم د بخاری په ابتدا کې را واقع موجود ده د اسلام نه راوړل ولنه دور د اسلام
دنه هرقل د ابو سفیان رضی الله عنه چې ایمان نه دروړ دی خو ورنه تاسو نه کوي یو تاسو ورنه وکړو ویل ما زه یامرکم د پیغمبر تاسو ته دا کس تاسو ته څه حکم کوي نو دورتل دا سيزونه ذکر یو بګی دا یامرنا بالصلاه مونږ تر مونږ حکم کوي نو ته خو مونږ نو کرنو په دی وخت کې بیا دا سو ګوره د معراج وخت نو دا سوال چې نبی له صلوات والسلام د امهانی کور کې مونږ کړو مونږ خو راغلی نو د انبیاء کرامو مونږ کوو د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې مونږ خو راغلی نو د معراج په نبی صلی الله علیه وسلم مونږ هغه انبیاء کرامو له کړو جمع نو مونږ خو لا نو راغلی قرآن مجید کې اقیم الصلاة ذکر دی نو ګوره د معراج د روایت د دې سره څه قسمه تعارض او ټکراو نشته دی ځکه ابتدا کې دو منځونه هغه یو د تهجد د درې منځونه فرض وو قرآن مجید کې هغه حکم انبیاء کرامو کول معراج په شپه د امهانی په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه مونږ کړو دغه سي نور انبیاء کله معراج په شپه باندې شو مونږ خدا نه دی ویل چې هغه پنځه منځونه فرض هم داو او د معراج پر روایت کې دا دی چې الله د پنځه منځونو فرضیت د معراج په شپه راغی الله نبی صلی الله علیه وسلم په تحفه کې دا ورکړه نو هغه د دې په خپلو کې څه ټکراو د څه قسمه تعارض خو نشته راغنه ته په زور ولې تعارض پیدا کې عوامو ته خبره پوره کوو اشکالات بر خلکو نه پیدا کیږي خو منکر حدیث یو خبر را لید منکرین حدیث د کتابونو عوامو ته ورکه او هم په شکوک شوباتو کې اچ ملحدینو کتابونه راغلي په اسلام پس ټوکی کې استهزاء کې ظالم زما چیلنج دی دته یو حدیث راوړ یو حدیث یو چې باقي کې دا وی چې معراج ولا روایت کې د پنځو منځونو خبره چي دا چې باقي کې دا وی چې د دینه مخ کیسه قسمه منځ نو چې انکار وي بګي یا د علماء اهل سنت یو کتاب معتبر علی موخی چې هغه د پنځو منځونو د فرضیت د معراج ولا دغه واقعینه مخ کې هغه منځ د فرضیت نه انکار کړي منځونه خو چې کله د پنځه منځونو را لغ نور منځونو فرضیت ختم شو ردی سر او دغه متواتراتونه ثابت دي منکر کافر دي برحال زه مسلمانانو ته بیا درخواست کوم د سړی نه ځان وساتئ تاسو گمراه کوي په غلطه لار روانئ تاسو ذهنونو کې اشکالات پیدا کوي د بس اشکالات تاسو کې قدیانیان واوریدا تاسو کې دهریان ملحدین واوریدا تاسو کې نور واوریدا عقل به میران چې په قران خلکو اعتراضات کړي د څه بونډي انداز کې هغه راځي ته پیش کی ولا طرف بدر نه خطا کی دا خو له وړوي بچیم نه لګي نو سید برای مهرباني ادر بیانون ادر تقریرون ځان وسدي د سلام گمراه کوي د په دې وخت کې غلط بیاني کوي حدیث را لید قرآن په خلاف پیش کوي اشکالات پیش کوي بهر خلاصه بیا وایم روایت کې د چې رقم روایت نه انکار کوي متواترات دي بخاری مسلم صحیح سندونو سره دغه موجود دي د معراج په شپه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د پنځه منځونو په تحفه کې ورکړو د پنځه منځونو فرضیت د معراج په شپه باندې راغلی نمبر 1 دویم د دینه مخکې منځونه وو ما چې څنګه مخکې ویله سحر کې 2 رکعات ماسختن کې 2 رکعات او تهجد منځ د پنځه منځونه چې راغله به د هغه فرضیت ختم شو کله مهانی په کور کې کو هغه منځو دغه پنځه منځونو فرض ولا نو ک انبیاء کرام له کول هغه منځونو کې نوافل منځ کې یا انبیاء کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې هغه منځونه قرآن مجید کې حکم دغه منځو غیر معراج د واقع سره خبره نشته د معراج ولا روایت کې صرف د عمر دي چې الله نبی صلی الله علیه وسلم ته د پنځه منځونو تحفه کې ورلله د پنځه منځونو فرضیت راغی بس د خبره نشته نور ملاوت پکې د خپل طرف نه کوي او معراج د متواتراتو نه د سړی ورنه انکار کوي الله دې امت د گمراهۍ نه بچ کې یقین وکړي لوی فتنه را ده زه ټول مسلمانانو ته درخواست کوم بالکل در پیج ملائکه وي دغه نزان وساتي کم پیجونو والا چې د بیان انټرویو نشر کوي د خپل دین په خاطر دغه نه بایکاټ وکړي زه ټول علماء ته خپل عوامو ته اپیل وکړي ټول پیجونو والا ته مې چې خپل مسلمانانو ته وي خپل دین محفوظول غواړي د پیجونو نزان وساتي سو کم جره د انټرویو بیان نشر کوي هغه ټول ختم کوي پرېږ دوی هغه بلاک کوي د سره ذکر دینم تباہ کوي عقیده نظریم تباہ کوي الله دې موږ د هر قسم پیتونه محفوظ وساتي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ